په افغانستان کې خبریالان وایي دوی په هېواد کې د مرګ له یېرې او د جسماني زورونې له امله د فشار سره مخامخ دي او په خصوصي توګه د طالب واک راتلو وروسته په هېواد کې د آزاد صحافت لپاره وضع یو تر بله خرابېږي. په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون خبریالې سونیا نیازي ویوې ډیوه ته وویل له ډېرې مودې راهیسې په افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی یوه ستونزه وه او اوس هم موجود ده. خو د طالبانو د واک وروسته چې کومه اعلامیه د رسنیو لپاره جاري شوې ښکاري د دې له امله ډېرې رسنۍ بندې هم شوې، خو له دې هم یو لویه ستونزه دا ده چې خبریالان د ګواښ سره مخامخ دي. رسنیو د بندېدو سره به خبریالان بېروزګاره کیږي او د دوی د ژوند تضمین په اړه هیڅ هم نشته. د دغو ټولو مسایلو ترڅنګ داعش هم په افغانستان کې یوه لویه ننګونه ده، یو لوی ګواښ رامنځته شوی دی چې موږ ولیدل په تیر کال کې نږدې 12 خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړ. تازه اوس هم خبریالان د خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ دي او زیاتره خبریالان اندېښنه لري چې د دوی راتلونکی به څه ډول کیږي. اوسنیو شرایطو کې ډېرې ستونزې دي چې خبریالان ورسره مخامخ دي. د اغلې نیازي په وینا چې د طالب واکمنو لخوا چې کومه نوې اعلامیه جاري شوې د دې تر ټولو لوی اغیز به په ښځینه کارکوونکو هم وي او په خصوصي توګه هغه کارکوونکي چې په سکرین راځي. دغه اوسنی کوم محدودیتونه چې دي تر ډیره متوجه ښځینهو خبریالانو ته دي، بیا بخصوص هغه ویاندویانې چې دوی په سکرین باندې کار کوي او دوی یې ډیر اندېښمن کړي دي او نه پوهیږي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د دغو ټولو ستونزو ترڅنګ د دوی د ژوند ګواښ هم دی. دلته نه یوازې ده چې دوی اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، یا د دې ترڅنګ هغه اسلامي امارت له لوري نه چې په دوی باندې کوم محدودیتونه وضع کیږي، د دې ترڅنګ د داعش له لوري نه د دوی ژوند ګواښول کیږي او دوی په ډیرو سختو شرایطو کې خپل کار ته ادامه ورکوي او خپل کارونه ترسره کوي. یو بل افغان خبریال بصیر هوتک وایي د نومبر په 21مه چې کوم امر د طالب چارواکو لخوا میډیا ته ورکړل شوی دی، کارکوونکي ورته د خبرونو د سینسور په توګه ګوري. که څه هم په تیرو وختونو کې هم دا ګامونه په نظر راغلي، خو اوس یېره ډېره زیاته شوې ده. د دې ترڅنګ د طالب واکمنۍ وروسته 250 رسنۍ بندي شوي او 80% خلکو روزګار بایللی دی. دې رسنیو کې د مرکز کابل په شمول په ولایاتو کې موجود FM رادیوز او چاپیر رسنیو سره سره نور خبري ادارې هم شامل دي. دې کې د ښځینه خبریالانو یو لوی تعداد هم پکې شامل دی چې اوس خپل مسلکی فعالیتونو سره خدای پاماني کړې ده او په کور ناستې دي. ښاغلی هوتک وایي که څه هم طالب واکمنو اعلان کړی چې کوم وګړي بهر تلي دوی د تحفظ باور ورکوي، خو په تیرو څو اونو کې چې د اشرف غني د واک کارمندانو، مدني فعالانو او خبریالانو سره په ځینې ولایتونو کې مخې ته راغلي پیښو وروسته په هېواد کې موجود فعالان او خبریالان ځان خوندي نه ګڼي. د تیرو څو اونیو کې د هېواد د مرکز سربیره ننګرهار او کندهار کې ځایي خبریالان ګواښل شوي دي. بعضې ځایونو کې د دوی کامرې او نور خبري وسایل مات کړل شوي دي او حتی د دوی سره فزیکي برخورد هم شوی دی. د داسې واقعاتو وروسته د طالبانو اسلامي امارت د منصوبینو او په ځانګړي طور د کلتور وزارت چارواکو لخوا د رسنیو کارکوونکو سره کیدونکي واقعاتو کې ملوث کسان مجازات کولو خبرونه هم راځي او د بیا نه تکرار کېدلو ژمنې هم کیږي. خو د دې سربیره بېوزلي، بد اقتصاد او امنیتي مشکلات د افغان ژورنالیستانو او مدني فعالینو مخ ته غټ ګواښونه دي. بلخوا د افغان طالبانو د ترجمان مرستیال بلال کریمي څو ورځې وړاندې ویوې ډیوه ته ویلي چې دوی د میډیا په ازادۍ باور لري او هڅې کوي چې د جرنالستانو د زورونې پیښې دوباره تکرار نشي او دغه ګراف صفر ته راشي. په افغانستان کې د جرنالستانو اتحادیې نه ترلاسه شوو شمیرو تر مخه په 15 اګست د طالبانو له واکمن کېدو وروسته په هېواد کې 2 خبریالان وژل شوي او خواوشا ډېر نور زورول شوي دي. اتحادیه وایي په دې تازه پیښو کې ککړو تنانو ته هم د طالبانو د حکومت لخوا سزا نه ده ورکړل شوې. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو څخه د دفاع د کمیټې د شمیرو تر مخه د تیر کال له نومبر میاشتې له 2 نیټې راهیسې افغانستان کې 12 جرنالستان وژل شوي او د 213 خبریالانو سره تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوه، نیویارک.